بشک هغه خلق څه هغو سخای بطور معبود خپل ځون ته اپناو کړلو، هغوی ته به ډېر زر د خپل رب طرف نه عذاب ملویږي او د دنیا په زندګانۍ کې به ذلت او رسوایي ورته ملویږي. وکذلک نجزي المفترین، همدان منا مو عذاب او سزا ورکوو هغو خلکو ته چې هغه درویغ تړي. والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم، هغه خلک چې هغو بد عملونه کړي دي بیا یې هغه نه بعد توبه وبسله او ایمان یې راوړلو، بشک د تو رب دینه بعد بخشش کوونکی مهربان ده. ولما سکت عن موسی الغضب اخذ الالواح، چې کله د موسی علیه السلام غصه سړه شوه نو هغه تختې راواخیستلې. وفي نسختها هدى ورحمة للذین هم لربهم يرهبون، او په هغه کې د الله رب العزت طرف نه هدایت او رحمت ته د هغو خلکو دپاره چې هغه خپل رب نه ډریږي. ان الذين اتخذوا العجل اردو کی ترجمہ کوم، ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا انہیں ان کے رب کی طرف سے عذاب ملے گا اور دنیا کی زندگی میں رسوائی ملے گی. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں جھوٹ باندھنے والوں کو. وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، وہ لوگ جنہوں نے برے اعمال کیے ہیں پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ نکالی ہے اور وہ ایمان لائیں تو بے شک اس کے بعد تیرا رب بخشش کرنے والا اور مہربان ہے. وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ، اور جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے وہ تختیاں دوبارہ اٹھائیں. وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ، اور اس میں ہدایت اور رحمت لکھی ہوئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. دی گزشتہ درسونو کې مودا خبره یلی وه چې د بني اسرائیل کې یوه کفي تعداد داسې خلک وو چې هغو د سامري په جھانسې کې راغللو او د سخي عبادت یې شروع کړلو. اوس پرون مو دا خبره ویله چې الله رب العزت هغو ته دا سزا تجویز کړله چې د کومو خلکو د بچړې د سخي په عبادت کې ملوث نه دي هغه به هغه خلک قتل کوي چې د چوک په دې کې ملوث وو. چنانچه الله رب العزت د هغوی د توبه چونکې هغو بسله خیمون نو الله رب العزت د هغوی د توبې قبلولې دا طریقه تجویز کړله چې دا به قتل کیږي. اوس د هغوی متعلق الله رب العزت بیا اندا فرمایي چې کومو خلکو د بچړې عبادت شروع کړه ده نو هغوی ته به د الله رب العزت طرف نه عذاب ملویږي او په دنیا زندګانۍ کې به رسوایي ورته ملویږي. اوس دې ځای کې یوه خبره خو دغه ده چې الله رب العزت ګوره د الفاظو باندې غور وکړي. ان الذین اتخذوا العجل، هغه خلک چې هغوی سخای ونیولو. اوس دې ځای کې علامه فخر الدین رازي رحمت الله علیه فرمایي چې د دې وضاحت نشته چې ونیولو څه شي په وکړو چې ونیولو یعنی مفعول ثانی دي ته یایي چې د دویم مفعول دې ځای کې ضرورت ته هغه شتونه ده هغه څه ده نو فرمایي چې هغه دې ځای کې دا الهن یعنی هغوی سخای ونیولو به طور معبود او خدای ونه جوړ کړل. نو یو خو د دغې خبرې وضاحت و. دویم چې کوم دا کنه علامه فخر الدین رازي رحمت الله علیه دې ځای کې یو اعتراض قایم کړی ده. هغه فرمایي چې ګوره الله تعالی فرمایي چې کومو خلکو د سخي عبادت کړی ده نو هغوی ته به د الله طرف نه عذاب ملویږي او دنیا کې به ورته رسوایي ملویږي. نو فرمایي چې کله هغو توبه وبسله او الله رب العزت یې توبه قبوله کړله نو بیا به هغو ته ویلې عذاب ملویږي. نو هغه فرمایي چې اصلا کې داسې ده که نه چې دا د دغې دنیا والا کوم عذاب دا کوم د دغې دنیا والا سزا دا که نه هغه توبې سره د دغې هغه سزا نه مف کېږي. د دغې دنیا والا د توبې تعلق چونکې اخرات سره ده نو اخرات کې ایتو سزا مف کېږي. لکه فرض کړه یو کاس ته هغه قتل وکړل نو اوس قتل نه بعد هغه توبه وبسي چې جي مو غلطي وشوله نو اگر چې دې توبه وبسله خو دغې دنیا کې به قصاص دینه اخیستی شي. دا نه چې د توبه وبسله به شدید قصاص معاف ده قصاص به دینه اخیستلی شي. یعنې د دغې دنیا والا کومه سزا ده هغه به دې ته ملوي که داسې غال ده هغه مطلب دا شاید غلا وکړله او ونیولی شو قاضي په مخ کې پیش کړلی شو. اوس هغه چې کوم دا که نه یایي چې جي جنابه زه توبه وبسم وشه زه نو توبه یې ټیک ده قبوله ده خو د لوس په ونه کټ کېږي. همدانه منه دغو ته الله رب العزت دا وفرمایلو چې سینالهم غضب من ربهم دغې دنیا کې به عذاب دته ملویږي او رسوایي او ذلت به دته ملویږي. نو یو اعتراض چې کوم دا که نه هغه دې ځای کې دغه قایم کړی ده. دویم چې کوم دا که نه علامه فخر الدین رازي رحمت الله علیه یو اعتراض بل کړی ده
قائم کړ دا. هغه فرمایي چې ګوره دې ځای کې الله تعالی فرمایلی دي چې کومو خلکو د سخي عبادت کړه دا ان قریب هغه ته عذاب ملويږي. نه دا ان قریب ټکی مطلب دا وی سکني مستقبل کې به وته ملويږي. دا ان قریب سینال هم د دې مستقبل دی لپاره استعماليږي. او دې کې الله رب العزت فورا ته عذاب ورکو مستقبل خبره نه وځه دستی عذاب. نو علامه فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې اصلا کې دا خبره الله رب العزت موسی علیہ السلام ته په کوه تور کې کړی و. موسی علیہ السلام کوه تور کې و چې الله رب العزت دا وضاحت او توکل چې تو قوم حکم دا کنه څټنه تو پسې بت پرستی شروع کړی دا گاو پرستی شروع کړی دا. نو هغه بعد موسی علیہ السلام ته ویل چې ډیر سر بس دا خو ته عذاب ورکاو. چنانچه موسی علیہ السلام څخه کله رسول شولو هغه بعد هغه ته دغه سزا ورکړه. نو یعنی مستقبل کې وته ملو شولا دغه خبرې کولې نه بعد. نو بهرحال الله رب العزت دغه عذاب دغه سزا او خلکو دی پاره وا څو چوتوبه وبسله او ځناور کې د سی وڅو توبه نه وبسله لکه سامری چې کوم دا کنه هغه توبه نه وبسله هغه سرپنچ وې دغه. نو الله رب العزت دی هغه سزا چې کوم دا هغه شپه سمې سپاری کې بیا بیان کړی دا څو هغه ته دا سزا ملو شولا. الله رب العزت تو فرمایلی ان تقول لا مساس وان لك موعدا لن تخلفه. الله رب العزت تو فرمایلی چې دغه دنیا کې ایتو سزا دا غدا ستب دا تللی وای ټول اورېږي چې علامه متقوتی رونه وړي علامه متقوتی رونه وړي. چنانچه روایتونو کې راځي څو الله رب العزت هغه باندې دا عذاب مسلط کړو په سامری باندې. څو د سامری په چوته غوتی ویرلای یا دیته چوغوتی ویرلای هغه سړی به فورا بخار کې مبتلا شو تبه کېدله. لہذا دته څه چوکار وغللای چې دې سره یا ستړي ماش کولای یا غوته سره جنگولای. نو دی واواله نه تللی وتوالو چې لام احساس موتر نږدې نشي متقوتی رونه وړي کني تبه کېږي توبه کېږي مو باقي. نو مطلب دا شاید څه دسي عذاب کې خو په گرفتار کړهو چې چوغوتی وته نشي ورله. الله تعالی فرمایي چې وکذالک نجل المفترین. دا سزا صرف د دین نه ده دا سزا د هر اخکاستا چې هغه الله باندې درویغ تړي دا و الله باندې درویغ وتړل چې خیر او بسلو چې دای مو معبود. نو امدان منه چې کوم سړی الله باندې درویغ تړي چې د بدعات څورا دي کنه دا الله باندې درویغ تړل یعنی په دین کې یو شای نشته تای کوي. نو چې کوم مړی کو مړه وشي دی په دریا می او ختمونه او چیشه دا ټول بدعات دي. دي په شریعت کې څه اصول نشته دا. غریب سړی ته مطلب دا شاید الله زره مونږ ورکو 15000 مونږ ورکو او په خیرته باندې مو ځات بلا کړو په خیر په روغ مخه خلو روغ کلی ته دعوت ورکو. اوس کومه سړی ته وایي چې یاره ته دوره پیسې پرې غواته 15000 روپے خلی پلاني ته په محلي کې پلان کای غریب دا کار سوړه دا مګه ته ورکا ناغه ته مونږ ورکو. او ایوا مسله دي چې علماء کرام دا بیان کړی دا د مرتد ولا لکه څنګه دا خلک مرتد شي دا ودی موسی علی السلام ولا کوم بنی اسرائیل ته الله رب العزت کوم دین ورکړو د موسی علی السلام ولا مذهب دغه دین پرېګ دولو لہذا دغه سزا دا ورته دغه ته قتل کړل شو. امدان منا په دین اسلام کې حدیث شریف کې راځي چې من بدل دینه فقتلوه. کوم سړی دین بدل کی خپل مذهب اسلام بدل کی هغه قتل کې. چنانچه کوم سړی ارتداد ته ووري اسلام پرېګ دی شری حکم دا غدا څنګه ته درې ورځې مهلت ملو چې ورکیا د تو کوم حرکت وکړلو د اسلام د پرېګ دولو دا ما پرېګا دا خو دغه درو ورځې کې به دا وکړل شي سو هغه نه به دا پښتنه وکړل شي چې ورکه د اسلام ته ویلي پرېګ دولو ته اسلام کې کوم د نقطه ده سو هغه ته نه د خواخه هغه باندې ته اشکال ده ته اعتراض ده. نو هغه ته علماء کرام کینول شي او علماء کرام به هغه کوم شکوک او شبهات په اسلام باندې دي کوم اعتراضات دي هغه به نه لري. چنانچه د دې لپاره حکومت په کور د هغه د علماء کرام جید علماء کرام کمیټي هر ځای کې داسې ستی هغه دان منا کارونو کې چې څوک داسې ارتداد شکار شي چې هغه شکوک او شبهات لري کی خو ضروري جو بعد کچېری هغه په خپل موقف قائم ده نو هغه بیا قتل کول شي. نو بهرحال والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها الله رب العزت دبل یوت کې فرمایي چې کوم خالق بعد عملونه کوي بیا توبه او وبسي او ایمان وروړي نو الله تعالی دغه بخکی. دي ځکه علماء کرام فرمایي چې کله د ګناه وشي نو فورا ونه توبه وبوسا تاخير ورکه ما کوا. چنانچه دي ځکه یو ټکل کوله ده وامن الله رب العزت بل ځکه فرمایي واصلحوا ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا توبه وبسي او بیا د ځون اصلاح وکي. دا ټکا ورکه ضروری ده. خلی توبه نه په خلی باندې موږ کوم دا غنه تاسو ولیدلی وټول چې تصویر اخستي استغفر الله چې 500 ورې چې 700 ورې چې 50000 ورې یې زمو 50000 ورې استغفار وایلو چې یې زمو خاتم کړو 75000 ورې مو وایلو 75000 ورې وایي استغفر الله کوته وایي چې پلان کې 100 روپے در باندې دی د کاندور در پسې سر دا سلګون نه وی کوي ورکه دا استغفار مطلب څه ده چې د کوم خلکو نه پیسې والدي دا زورستانه کو
دا مطلب نه ده چې خلی استغفر الله ربي من کل ذنب واتوب الیه عربی کې وای نه دی نه په مطلب پیږي نه په مقصد پیږي ته مڅم وایل خو نه بس یو هغه د عمو بسل ورکه دی استغفر الله مطلب دا د خلکو نه پیسې والدي دا ورستنه و چنانچه پورا شرعي مسله دا چې د استغفار او توبه ګور الله رب العزت فرمایي چې ان ربک من بعد الغفر الله تعالی د بخکی چې ته توبه وبسي الله د بخکی اوس دا لاند داسې مختصر کور نه ده چې ته توبه وبسلا ولا وبخکانی نه دي کې مانس کې څه غدي څه کنډیشنز دي څه شرایط دي هغه دا څه فرض کې ته د منځونه نه کوي ته اوس توبه وبسي یا الله ته توبه وبسر زب آینده منځونه کوم اوس دي توبه مطلب دا نه ده چې ته وبسلا الله قبول کړه نه مطلب دا ده چې ته د کوم منځونه کازو کړی دي هغه صحیح ده وګرځوا نه نه چې هغه ته مو شول اندسه ته کوم دا کنه خلکو نه د پیسې والدي دي خلکو امانتونه د هړپ کړی دي ی خلکو چې د دونه د هړپ کړی دي اوس چې ماته کې نو سږي یا الله ته توبه وبس استغفر الله ربي من کل ذنب الله تعالی و بخکلی ټیک تا وي بخکلی مطلب دا نه د کوم څه هړپ کړی دي دا هړپ دي نه دا والده خلکو ته ویر کا نه شي ویر کوي مفیو نه وغوړه ویر شوته چې ته مو باندې لازم په حق را باندې دا ولا واس منشتو دا در کوي کاغه د موف کې ټیک تا کني الله دې ته نه بختی ګرځاندا سي نو دی پردي حقوقو غام ډیر کول پکور دي چې 54 پیسې حق در پوتي نشي نه په ناجایز طریقې باندې چونه 50 روپے وخلی دی الله رب العزت نه بچ کیدای نشي ولما سكت عن موسى الغضب اخذ الالواح موسی علیہ السلام اوس څه آیتونو کې مویل ته غصه ډیر سخت او د خپل ورور حضرت هارون علیہ السلام چې کوم دا کنه سار وختو کې رنی ولا دا ځند یجره الیه ځون طرف ته راکی وای نو دا پختنه ونه کوي سرسجن شو ته کوي دا وی ته مخال در سپارلی وته نه گمراه شول نو خیر اڅه آیات کې پرون مویل ته معذرت وکړل او ته ویل چې کني دا و زکه تل کوله مو ته ډیر دعوت ورکړل خو مو نه منله نن دی آیت کې الله رب العزت فرمایي چې موسی علیہ السلام څخه کله ورور وشه ایکسکیوز وته پیش کړو وجوهات وته پیش کړو نو موسی علیہ السلام غصه سلا شو نو موسی علیہ السلام پرون ټکی کې پرون مدایلیو څه والقى الالواح حضرت موسی علیہ السلام هغه چې کوم د کوزه چولی وی تختې دی تورات ولا نو نن دایته اخذ الالواح موسی علیہ السلام هغه تختې دوباره راوخستلې د تورات کې د لیکلي دي چې موسی علیہ السلام څخه کله هغه تختې وګرځولې نو هغه لګي زور سره وګرځولې هغه کې یو تخته چې کوم دغه موت شو د ریز مریض شو خو علم علماء کرام دا فرمایي چې نه موت شو خو ریز مریض نشو بلکې هغه چې کوم د جوړه کړل شو نو هغه کې کوم تحریر وو هغه مطلب دا شاید څه بقاعده ورکی پوتي وو وفي نسختها هدى ورحمه للذين هم لربهم الله تعالی فرمایي هغه کوم الواح او هغه کومي تختې وي هغه کې د هدایت او د رحمت خبرې وي هغه مو پرون ابل ورجیا سبق یې دي سکني هغه کې د الله رب العزت طرفه نه ضروري تفصيلات او احکامات هغه کې ورکی او اخر دا الحمدلله رب العالمین